نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ونه لوسته نو د هغه اودس نه دی شوی. څه مطلب؟ یعنی اودس کامل نه دی. د دې روایت د ترمذي نه پته ولګېده چې د اودس نه مخکې هم بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دي. او بیا د دې روایت په مشکات شریف کې یو روایت دی چې بالکل هغه تشریح کوي چې څنګه اودس نه دی شوی، یعنی کامل څنګه نه دی. د مشکات په روایت کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم یو کس د اودس نه مخکې بسم الله ونه لوسته نو د هغه صرف هغه اندامونه د ګناه نه صفا شول کوم اندامونه چې د وینځل، او کوم اندامونه چې اودس کې نه وینځل کېږي هغه د ګناه نه پاک نه دي. او کم یو کس چې اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ولوسته نو د هغه پوره جسم ګناهونه الله تعالی معاف کړي، خوا که دا هغه اندامونه دي چې هغه د وینځلو سره تعلق لري او که هغه چې د وینځلو سره تعلق نه لري. نو د دې نه پته ولګېده چې بسم الله سره د انسان اودس دا کامل شي. او دغه شانتې د خوراک نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل هم لازمي دی. بسم الله بخاری شریف، مسلم، ترمذی کې روایت دی. حضرت عمر ابن ابي سلمہ رضی الله تعالی عنہ روایت دی، فرمایي چې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بسم الله وایا او په خپل خیل اسبانې خپل مخې ته خوراک کوه. ځکه زاد المعاد کې داسې لیکلي دي چې چا به هم د رسول الله مبارک په خوا کې بغیر د بسم الله نه خوراک شروع کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هغه لاس نیو او د بسم الله تاکید به ورته وکړ. خوراک ته به ورله لاس نه پرېښودی، بسم الله ووایه. ابو داود شریف کې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه روایت ته را فرمایي چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناست دی، خوراک ته یو دیهاتی راغی، یو بانډچي راغی او هغه بانډچي په یو نوړی دو کې مکمل خوراک دی راونغښته، ختم یې کړ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل وی که بسم الله ویلی نو دا خوراک به د تمامو د پاره کافي شو. او بیا د هغې نه وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چې که بسم الله د چا نه په خوراک کې هیره شي نو دی په منځ کې چې څه ټیم دته بسم الله را یاده شي نو دی وایي بسم الله اولو و آخرو. نو شیطان چې کم خوراک کړی دی نو دا خوراک په د ده خېټې نه بیا راوځي، یعنې خوراک ته به بیا هغه برکت منتقل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې یو کس ناست او خوراک یې کو. رسول الله مبارک پر اخیر کې چې دا خوراک ختمو نو دغه ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو، وخندل. نری صحابي تپوس وکړ الله رسول ولې؟ نو تا چې خوراک کو نو شیطان در سره ناس خوراک در سره کو. او بیا پر اخیر کې شیطان الټي وکړي. نو هغه د الله رسول ما پر اخیر کې اول کې مې بسم الله رشو نو د اخیر کې مې وي. نو په دې وجه یو انسان نه یې رشي منځ کې رایاده شي بیا دې وایي بسم الله اول و آخرو. نو شیطان چې کم خوراک کړی دا واپس را الټي. یو کس چې کم دی دا عرض وکړ الله رسوله خوراک کوم او مړېږم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل شاهد تر خوراک په شروع کې بسم الله نه وی. نو هغې اقرار وکړو د الله رسوله دا خو نه کومه. نو نبی علیہ السلام فرمیل د بسم الله د نه ویلو د وجې نه ته مړېږې نه. حیات صحابه کې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو روایت را نقل کړی دی. هغې کې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا د صحابو سره ناست او خوراک حاضر شو. دسترخوان باندې خوراک پروت دی. د صحابو عادت دا و چې نبی علیہ السلام به شروع نه وکړي نو دیو به خوراک له لاس نه ور وړ. چې کله به رسول الله مبارک شروع وکړه نو خوراک له به دیو اله لاس وړل. او دا په کار هم دا چې یو ځای کې یو مشر ناست دی او کشران دی چې مشر خوراک شروع کړي کشران دی بیا شروع کړي. ځکه چې د دې کشران نه اکثر بسم الله شیطان ایریا او د هغې په ذریعې سره ځان له دا خوراک حلالوي، پر خوراک کې ځان د شیطان شریکوي. او بیا په کار داري چې یو مجلس کې سړی ناست دی او خوراک کې لږ د په زور اواز سره بسم الله وایي، که نورو نه یېرئ چې دا دې ته ور یاده شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست دی او صحابه هم ناست دي، را خوراک لا شروع شوی نه دی. نو په دې کې یو دیهاتي راغی او دا دیهاتي
راغی ډاري کې پرې خوراک باندې حمله وکړه او د خوراک ته یې لاس ور وغځو چې دا خوراک وکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فورا د دې دیهاتي هغه لاس ونیو. نو د هغې نه وروسته یو ماشومه راله. نو صحابه کرام دا ماشومه را روانه ده، دې څیره لکه د شاته نه څوک داسې ور دیکه کوي د خوراک طرف ته. نه دې د لاس دې څه ښکته ور وغځو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې هغه لاس هم داسې ونیو او بیا د هغې نه وروسته صحابه کرامو ته وفرمیل نبی علیه الصلاة والسلام چې د شیطان د دې دیهاتي په ذریعې سره ځان په دې خوراک کې شریکو. ما یې لاس ونیو او بیا د دې ماشومې په ذریعې سره دا خوراک د ځان دپاره حلالو. نه بیا د دې ماشومې لاس ونیو. نو تاسو ته نه ښکاري د دې لاس سره ما د شیطان لاس هم دلته نیولی دی. نو همیشه دپاره شیطان کوشش دا کوي چې ځان دپاره د خوراک حلال کړي او په دې کې ځان شریک کړي. نو د دې په ابتدا کې هم بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل پکار دی. په دې وجه باندې امام مسلم رحمت الله علیه مسلم شریف کې ابو داود شریف کې یو روایت دی او روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمایي چې کم یو انسان کور ته د داخلېدو په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم وی او بیا د خوراک کې د خوراک په ټیم کې بسم الله وی او بیا دا شیطان د خپلو ملګرو سره د شپې کورونو ته ور داخلیږي. نو چې په کم دروازه باندې بسم الله ویلی شوي دا انسان دننه ورننوتی دی. نو شیطان د خپلو ملګرو ته وایي چې دلته کې نه ستاسو لپاره د شپې را تېرولو ځای شته او نه ستاسو لپاره دلته خوراک هغه څه بندوبست دی. دګره بسم الله په ذریعې سره شیطان په دروازه باندې هم منع شوی او د خوراک نه هم منع شوی. او کم یو انسان چې کور ته ور داخلیږي بسم الله نه ویلي بیا لار خو د شیطان لپاره کولاوي دغه شانې په خوراک باندې ونه وی نو بیا هم د شیطان لپاره لار کولاوي. نو شیطان وایي دې کور کې ستاسو د شپې را تېرولو ځای هم دی او په دې کې ستاسو د خوراک دپاره بندوبست هم چې دی نو دا شوی دی. نو بیا همدغه وجه د شپې چې کوم دی ماشومان خوب ته نه پرېږدي. کور کې چې کوم دی نو رنګ رنګ کارونه کوي او د هغې سره سره په خوراک کې چې دی نو دا بې برکتي. نو بسم الله دا په هر یو کار باندې کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو اقطع و اجزم. او بل بسم الله کې مونږ پرون ویلو چې دې کې د رب کائنات ډېر اعلی اعلی درې نومونه هغه ذکر شوي دی الله رحمان او رحیم. مونږ ویلو چې دا د 3000 نومونه د الله تعالی چې کم دي نو د هغې خلاصه او نچوړه او معنا الله په دې کې رابنده کړې ده. دا د غون قرآن کریم خلاصه فاتحه او د فاتحې خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې کې الله تعالی ډېر اعلی اعلی نومونه ذکر شوي دي. په دې وجه بشر حافي دی وایي په لاره باندې روان یم یو کاغذ مې بیامون په دې کاغذ کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي نو ده را پروسه راپورته کړه په کوم کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لیک وه صفا یې کړه. بیا د ده سره په دغه ټیم کې صرف 2 درهم او نور څه ورسره نه وه خرچه ورسره نه وه. ده به 2 درهمه باندې عطر واغېستل او په دې نومونو باندې الله رحمان او رحیم په دې باندې ولګول. ډېر ښکلې طریقې سره یې پرزه راونغښته او په یو محفوظ ځای کې کېښوده. بشرافي وایي وده شومه د شپې خوب کښېنم رب کائنات راته وایي چې زما د ډېرو قیمتي نومونو ډېر زیات خیال وساته زه به هم ستا په دنیا او په آخرت په دواړو کې ستا نوم هم چې کوم دی د هغې خیال وساتم او داسې به خلکو ته وپړقوم. دا نوم چې کوم دی نو دا به دنیا ته راسې روښانه کم. نو په دې وجه باندې ابوالمسلم خولاني رحمت الله علیه د ځان له یو غلامه ساتلې وه. دې وینځې به ابومسلم خولاني ته زهر په خوراک کې ور یو پیرې زهر ور اچول بل پیرې ور واچول بل پیرې ور واچول څو پیرې زهر ور واچول په ده باندې به اثر کوونه. یو پیره دا وینځه ابومسلم خولاني ته وایي چې ستا نه یو تپوس کوم وایي څه دي وی دا راته ووایه چې زه بار بار زهر چې دی نو تا د خوراک کې ور اچوم او دغه خوراک دا زهر په تا باندې اثر نه کوي زه یم اوس پې مړ کي اوس پې مړ کي. د دې څه وجه دی راته لږ راز بیان کا هغې وجه خو به درته بیان کم خو ته هم راته راووایه چې دا زهر ته ماته ولې راچې. نو هغې ورته وایي چې ته یو ضعیفه انسان یې زه ستا نه نجات او خلاصي حاصلول غواړم. نو هغه ورته وایي صحیح ده زه به دې داسې ازاره کم
خدا کم زهر چې په ما باندې اثر نه کوي د دې وجه دا ده چې ځکه خوراک کوم یا څښاک کوم نو په دواړو صورتونو کې د بسم الله نه په غیر نه کوم زه بسم الله د هغې نه مخکې ویم چې کله بسم الله ویم نو که ډېر زیات تیز زهر ولې نه خوراک کې په ما باندې اثر کولی شي او نه څښاک کې چې کوم دی نو په ما باندې اثر کولی شي. تا د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مشهوره واقعه اورېدلې ده چې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د کفارو نه چاپېره ګیره واچوله او کفار یې رامنه کړل یو ځای کې راګیرې کړل نو د کفارو کې ورته چا وویل موږ کلمه وایو مسلمانېږو خو ته مونږ ته د اسلام څه خوبي خو وښیه که نه څه علامه خو راته وښیه. هغه وایي څه علامه درته وښیو؟ هغه ورته وایي چې یاره زمونږ سره یو قسمه زهر دی چې مونږ اکثرو جنګونو کې دا زهر د ځان سره ګرځو خلکو لی ورکوو خو دا دومره تیز زهر دی چې د دې زهرو ذایقه تر اوسه پورې چا نه ده بیان کړې. ځکه د هغې وجه دا ده چې کوم یو انسان دا زهر خولې ته ورورسي نو خولې ته رسېدو سره انسان خبرو ته بیا نه پرېږده مخې سره یې وجلی. نو داسې څوک تر اوسه پورې نه راغلی چې د دې زهرو ذایقه بیان کړي ځکه خبرو ته بیا د انسان یې نه یې پرېښولی د مخې سره خولې ته رسېدل او انسان یې وجلی. خالد بن ولید رضی الله تعالی ورته وی راوړئ کوم دی زهر چې راوړل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم او هېڅکله هغو ته پته ولګېده چې یاره دې زهرو پې اثر ونه کوه د دې نه مخکې داسې را الله نومونه واغوستل بسم الله په دې وجه باندې چې کوم دی نو متاثره شول. نو دا د بسم الله څه نه څه چې کوم دی نو دا فضیل شو. پرون دا خبره شوه چې بسم الله د دې امت خصوصیت دی او که نور اممو له الله چې دی نو دا ورکړې ده او د هغې مطابق څه نه څه نورې خبرې ذکر شوې دا د بسم الله فضیل څه نه څه تاسو